الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قرآن کې الله فرمایي د هیڅ نفس د هیڅ یو تن دا اختیار نشته چې دی په خپل اختیار باندې مړ شي مګر الله دله نیټه مقرر کړې ده او په هغه خپله نیټه باندې انسان د دنیا نه ځي. بیا الله چې کوم ځای مقرر کړی نو هغه ځای کې د انسان ساه خیږي. حدیث کې راځي چې کوم ځای د مرګ مقرري جعل له الیها حاجتا، هغه ځای کې انسان له الله څخه کار پیدا کی او دی هلته لاړ شي او هلته ساه وخیچي. یا بیماری او د هغه په هسپتال کې ټیم مقرري بچی بوزي هسپتال ته او هلته کې ساه وخیچي. کم ځای چې الله مقرر کړی او کم ټیم چې الله مقرر کړی د هغې ټیم نه او د هغې ځای نه انسان یو ذره بر اخوا دېخوا نشي کېدی. انسان له الله رزق مقرر کړی دی، ژوند یې مقرر کړی دی، خیر او شر یې مقرر کړی دی، خو بیا هم انسان لالچي دی. نو دی سره د دې چې دا مني چې الله زما رزق مقرر کړی دی، ټیم یې مقرر کړی دی، راله ژوند یې راله مقرر کړی دی، خو بیا هم انسان د دنیا د لالچ دپاره فراډونه، دوکې، بېایماني، خلکو سره چلول او د دې دپاره بیا قتلونه او د دې دپاره مرګونه خپل ژوند هغه په ځان باندې تنګ کي او هغه ژوند ځان له خراب کي، ګاونډي هم ځان له تنګ کي، رشته دار هم تنګي، خپلوان هم تنګي. نو کله چې انسان د دنیا نه ځي نو یو هغه انساني چې هغه په الله باندې اعتمادي، په الله باوري، په الله یقیني، نو هغه اخلاق استعمالوي چې د هغه نه خلک متاثري او هغه د دنیا نه لاړ شي نو خلک ورته دعاګانې کوي. یو هغه انساني چې د هغه اعمال، د هغه کردار، د هغه ژوند ټول عمر د اذیت او د تکلیف او بل اذیت ورکولو باندې هغه خوشحالېږي. نو چې د دنیا نه ځي نو هر سړی وایي نو الله مختلف څیزونه پیدا کړي دي او د هغې نه عبرت اخیستل پکار دي. حدیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې هغه ځان وپېژنده، ځان سره حساب وکړه او دا مرګ نه بعد چې کوم حالت راځي د هغې دپاره یې تیاری وکړه. دغه تیاري دپاره هم یو سمپل یو اسانه لار موږ ته الله ښیلې ده چې هغې له یې قرآن رالیږلی دی او بیا پریکټیکلي د هغې دپاره الله په انسانانو کې یو انسان پیدا کړ چې نهایت پاک، نهایت معصوم، د هغه کردار، د هغه عمل، د هغه مخ، د هغه ژوند د خلکو دپاره یو لایحه عمل و، د خلکو دپاره یو شیشه وه، یو آینه وه چې د هغه نوم محمد بن عبدالله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه د نبوت نه مخکې او د نبوت نه وروستو د هغه ژوند هغه د خلکو دپاره یو بهترینه نمونه وه. د ژوند نه مخکې هم هغه بهادر و، هغه غیرتي و، هغه نر و، هغه کلک و، هغه یو صفا سوتره انسان و. او د نبوت نه بعد هم د هغه دغه ژوند و چې د هغه کرکټر، د هغه ژوند نه د خلکو دپاره یو لایحه عمل وګرځېده. او دې وجې الله وفرمایل چې که څوک ما سره مینه کوي د پیغمبر پاک سره مینه وکړي او د ده په لاره باندې ما پسې راشئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې وې، د هغه بچي وو، د هغه خپل خپلوان وو، د هغه رشته دار وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خادا راغلي وي، غمونه راغلي وو. نو موږ لا پکار دي چې موږ وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د خپلوانو سره څنګه تېر کړی.
عزیزانو سره څنګه تیر کړو، غم یې څنګه کړی و، ښادي یې څنګه کړې وه. دا غم راغلی دی نو موږ به هم دا غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسې بیمار و، لور ورپسې سوال جواب وکړو، د لوڼو تسلي په پلار او مور باندې کېږي. نبي علیه السلام یو ځل هغه استازی واپس کړ، بیا یې لور وایي چې پلار ته مې وایي چې خامخا راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ، صحابه ورسره دي. نوسې چې لاس کې اوچت کړ د هغه ځنکدن و، او حدیث کې راځي اصحاب پکې داسې ته راته لکه ګوډي کې چې اوبه ځي راځي. نبي علیه السلام سترګو نه اوښکې روانې شوې. یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ، نو هغه ورته وایي ته جاړې؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهادري او غیرت خو هر چاته معلوم و، او زورور سړی هغه خو جاړي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا رحم دی، او څوک چې په دنیا کې په چا رحم کوي الله په هغه باندې رحم کوي. سترګو نه اوښکې تلل دا د غم سره لازم څیزونه دي، د هغه چا دي چې چا زړه خوږېږي. خو بیا چغې وال، ځان ټکول، ګریوانونه شلول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. زمانه نه دی زه به شفاعت نه کوم چا چې غم کې ځان وټکو، ګریوانونه یې وشلول او چغې ووالې د جاهلیت هغه چغې. کله چې مړی وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسرعوا بالجنازه اسرعوا بالدفن، زر مړی ښخ کوي. او موږ چې چا په مذهب یو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه موږ د هغه په مذهب یو، او موږ د احناف وایي. پنځپیریان ګوره داسې نوی مذهب نه، پنځپیري یو کلی دی او موږ د هغې اوسېدونکي یو. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي اذا مات المیت فی اول النهار فلا یقیلن الا فی قبره واذا مات المیت فی آخر النهار فلا یبیتن الا فی قبره. کله چې مړی سهار وشو غرمه به نه تېروي مګر قبر کې، او چې د غرمې نه بعد وشو نو شپه به نه تېروي مګر په قبر کې. موږ به مړی ایښی، شپې به ورته روڼه و او جاړو به اورېږه پلانې را روان دی پلانې را روان دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مړی زر ښخ کوي، که نیک سړی خوشحالو ته به ورسي، او که ناکاره سړی نو ګند اخلاص شوی تېنه. د هغه په وجه چې کوم عذابونه راځي نو هغه بند شي. کله چې مړی ښخ شو نو د هغې نه بعد بیا دعا ده. جنازه اصل کې دعا ده. جنازه کې ته وایې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. دا اوږده دعا ده. نو ته ورته دعا کوې چې جنازه وشي نو بیا وایي دعا وکړئ. دا جنازه دعا وه. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې بیا دعا دغه ځای کې نشته. مړی ښخ شو نو د هغې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل. خپل ورور دپاره استغفار وایي، دعا وکوئ، د نه وروسته پوښتنه کېږي. بیا چې کله مړی ښخ نو د مړي والا له به کلي والا، محلې والا، خپلوان، دوستان هغې ډوډۍ ورکوي. مړي والا به خیراتونه هغه ساعت نه کوي. هغه ساعت د پیغمبر پاک طریقه دا ده. د تره زوی وفات شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. د حضرت جعفر بچو له ډوډۍ پخه کوي، هغوی ته غم راغلی دی، هغوی مشغوله کړي دي، تاسو ورله ډوډۍ ورکوئ. موږ به پښتنو چې غم به وشو نو د هغې غریب میخه به وملاله کړه، او سنډا به ورله وملال کړه، غوی به ورله وملال کړه، هلړون به یې ماښام یې سپور نه شي. دا د پیغمبر پاک طریقه نه وه. دا د انسانیت هم نه ده. په هغې غم راغلی ته ورله ډوډۍ ورکړه. چې کله د غم ورځې تېرې شوې
نو که د مړي والا وس رسي نو بیا خو د لس میخې حلالي کړي چې څومره خیرات کوي دي کې ثواب یې مړي پسې رسي خو د پیغمبر پاک په طریقه من ټول مسلمانان یو الحمدلله پښتانه یو او پښتون داسې قوم دی چې دی په هر څه کمپرومایز کوي خو دی په دین نه کوي او په دین غیرت کوي موږ پښتانه هم یو او مسلمانان هم یو راځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپلې کړو زموږ هېچا سره دشمني نشته خو موږ وایو د پیغمبر پاک په طریقه خپل غم او ښادي وکړه تا ته به یې زما وروره فایده ورسي تا ته به یې خیر ورسي نن هم دا زموږ مشر و زموږ ورور و هغه وفات شوی دی د هغه په غم کې موږ راغونډ شوي یو اوس به جنازه کوو د جنازه کې به دعا ورته کوو اللهم اغفر لحینا و میتنا بیا قبر دی او د هغې نه بعد دی ته غمرازی ته به خلک راځي زموږ دعا ده چې الله دې هغه مغفرت نصیب کړي او الله دې هغه جهان ښایسته کړي واخر دعوانا